بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم. خیبر پختونخوا کې د اگست په میاشت کې دغه سیلاب راغلی و چې هغې ځان سره چترال او بیا هغې نه پس سوات او بیا موږ وکتل چې د خیبر پختونخوا وسطي اضلاع صوابع هم متاثره شوې وه، مردان هم متاثره شوې و، خو نوخار او چارسده هغه زیاته متاثره شوې وه. ډی ای خان یې ډېر متاثره کړی و، ټانک یې متاثره کړی او دا هغه سیمې دي چې کوم ځای نه خیبر پختونخوا ته یو ډېر اهم ځای چې کوم د خوراک ذریعه ده هغه ملاویږي. زمونږ غنم، زمونږ غني، دا ټول علاقې دي چې د هغې ته مونږ سترګې وي او بیا مونږ تمه لرو چې را روان کال به دغه کاشت ډېر ښه طریقې سره کیږي. مسلې خو هر رنګې شوي دي، سړکونه هم متاثره شوي دي او مختلف قسمه چې کوم انفراسټرکچر دی هغه هم متاثره شوی دی. خو دې وخت کې چې کومه غټه خطره ده هغه دا ده چې زمونږ خوراک کم صورتحال دی، آیا زمونږ دغه خوراک دې وخت کې محفوظه دی او که نه. دا چې کوم دې وخت کې زمونږ مزدوران دي، زمونږ کسانان دي، یا زمونږ دې وخت کې په پټو کې کار کولو والا خلک دي، زمیندار دی. هغه زمیندار خو دې وخت کې جړې لګیا دی، خو د هغه جړه آیا صرف هغه پورې محدود دی یا دا جړه به پوره صوبه را روان کال هم کوي. خدای مکا که مونږ دغه تیاری ونه که دغه د غنمو فصل را روان دی هغې دپاره مونږ ځان تیار نه که او هغې غنم فصل ته هغه هر څه میلاو نه شو کوم چې د هغې ضرورت دی، نو بیا به څنګه مونږ اوس دې وخت کې 2,500 او تقریبا 2400 روپۍ باندې یو د 20 کلو اوړو تروړه اخلو لګیا یو. مختلف سیمو کې د هغې قیمت دې نه هم سیوا دی، نو بیا به را روان کال د دې قیمت د دې نه هم زیاتېږي، نور به هم ګرانېږي. آخر مونږ کم طرف ته روان یو. د خیبر پختونخوا حکومت لخوا دغه بحالی پروګرام دپاره تقریبا 80 ارب روپۍ په فوري توګه باندې هغوی ته پکار دی. دغه 80 ارب روپۍ چې هغوی ته میلاو شي، فیډرل ګورنمنټ دا پیسې ورکړي، نو بیا به صوبه چېرته څه ګزاره وکړي، څه جوګه وشي او بیا 55 ارب روپو اوور ډرافټ هم هغوی باندې دې وخت کې ډیو دی. دا پیسې هم هغوی ته پکار دي. د اکتوبر میاشت نیمې نه زیاته تېره شوه، د دغه میاشت تنخوا به هم ملازمین له ورکوي. صوبه دې وخت کې انتهایي مالي بحران سره ښکار ده، خو دغې مالي بحران سره سره صوبه کې دې وخت کې د غنمو پیداوار یا غنمو سره سره زمونږ څومره هم پټي دي د هغې مسله هم خیبر پختونخوا حکومت ته مخه. دا حکومت فوډ ډپارټمنټ سره سره اګریکلچر ډپارټمنټ هم دغه هلې ځلې کوي، کوشش کوي چې څه لاره راوځي او دغه کاشکاران چې دي په خپلو پټو کې کار شروع کړي. پټو کې چې کومې لښې وې آیا هغه اوسه پورې لرې شوي دي، اوچ شوي دی او که نه، او بیا هغې نه پس هلته کې هغوی ته پکار ده پټو بحالي څه حده پورې شوې ده. دغه سیمو کاشکاران د هغوی د وخت کې نقصان شوی دی، د هغوی فصل که لږ ډېر شروع شوی هغه متاثره شوی دی، نو آیا هغوی ته چې کوم امداد وعدې شوی وې هغه څه حده پوره شوي دي. په دې هر څه به خبره کړو. ناول دې وخت کې مونږ سره ټلیفون د لارې د کسان بورډ مشر رضوان الله صاحب موجود دی. رضوان صاحب ډېره شکریه. دا راته ولووایه سر چې تاسو پخپله هم دغه صوابع وسطي اضلاع دي، صوابي ده، مردان ده، چارسده ده، تاسو هم هلته کې متاثرینو کې یې. خیبر پختونخوا حکومت دغه متاثره علاقو دپاره یو خو اعلان څه کړی او تر اوسه پورې د غنمو فصل را روان دی، د هغې دپاره کروندي دپاره څه پلاننګ مخې ته راغلی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه رضوان الله د کسان بورډ صوبایي صدر خیبر پختونخوا او د ټولو کاشکارانو په نمایندګۍ زه ستاسو فهیم صاحب ستاسو د مشرق ټي وي انتهایي مشکور یم چې د سیلاب نه چې کوم نقصانات زراعت ته او فصلي فصلونو کې کم شوی دی په هغې حوالې سره مسلسل خبرې وشولې، خو اوسه پورې هېڅ عملي اقدامات نه دی شوی. زه به دا خبره وکړم چې کوم موجوده سیلاب نه کوم نقصانات شوي دا تقریبا د زراعت حوالې سره د فصلونو یا د لایفسټاک ایریګیشن چینلو دا 80 ارب روپۍ دی په ټوله صوبه کې. بالکل 80 ارب روپۍ نقصان شوی دی او د دې چې کومې زه تفصیل ویم نو دا چې کوم زیات نقصان شوی دی دا زموږ سره اپر دیر کې شوی، لوور دیر دی، چترال دی، سوات کې، چارسده ده، ډی خان دی، ټانک کې او دغه شانتي صوابۍ پکې شامله ده. نو بهرحال دې کې چې کوم نقصانات شوي نو اول زه دا خبره کولی شم چې تاسو ته پته ده چې په دې وخت کې په ضلع سوات کې په کالام کې هغه سبدینې هغه قیمتي سبدینې او سلاد چې کوم هغه زمونږ خلیج ممالکو ته او اسلام آباد، پنجاب او کراچۍ پورې ملک ټولو غټو ښارونو ته او خصوصا د ګلف کنټریز ته ځي هغه ټولې قیمتي سبزۍ او د سلاد چې کوم استعمالېږي هغه ټولې سبزۍ او هغه ته زیات نقصان ورسېدو او هغه خلک هغه پټي چې هغه تاسو ته پته ده چې غریب د غرونو کې پټي دي هغه سیلاب وړل ډېر زیات نقصان وکړو. دغه شان دي په سوات کې چې د ټول نه غټ بل کمپنسیشن ته نقصان رسېدلی دی هغه د چاولو د روجو نقصان دی
چې هغه تقریبا د مټي نه چې را روان شي د سیند سره غاړې ته د ملکنډ پورې چې د مټکنۍ کوم علاقه او توتکان ورته وي دغه ټول علاقه چې د ملکنډ ضلع پکې راځي او د سوات هم پکې راځي او ورسره کوزدا خبرو کما چې مجموعي توال چې کوم د روجو او د چاو چې کوم فصلونه کوم فرض نقصان دي هغه 1,50,000 ایکڑ نقصان رسیدل تیار فصل 1,50,000 ایکڑ باندې چې د روجو کوم فصل د چاول چې کوم ولاړو هغه فصل ټول سیلاب وړي دي او دغه شانتي د کدا دین متوقع چې کوم پیداوارو د 1,75,000 ټن روجي بردینه پیدا کړي متوقع دا ټولي زمکه چې کوم د شور وا د روجي وا وو او سیلاب وړي دا دغه شانتي چې بیا راځم کوزه د کې د ډی خان د پراو تحصیل چې د کې زیاته کروندا الته د روجي وا هغه پراو تحصیل دی بیا د ټان ته او به چې راځم وستي ازلاو کې زمون 400 نوخار دی هغه کې جی 50 کې جی کم کیش کاپ ته غنه او جوار او الته خلک د لایف سٹاک د پاره غیا کړل شي وا جوار فصل تباہ شوی دی غیا د لایف سٹاک د زناورو لپاره چې کوم غیا هغه ختم شوی دا او سره غنی فصل ختم شوی دی د شانتي نوخار کې هم د سین غاړي ته چې کوم غنه ورسره جوار او زه بل دا خبر وکم چې 50 کې سبزیانو تم ډیر زیات انسان رسېږي 50 کې سبزیانو ډیر زیات کیږي هغه کې کدوده او کریلا دا او دې وخت کې هغه عام غلف کنټریز ته ایکسپورټ کېدل نو هغه ډیر زیات نقصان شوی دی نو زمادي د حکومت حواله سره دا خبره کول غواړم چې موږ خلک په دې خوشاله چې صوبایي حکومت چې کوم وزیر اعلی مخصوص چې هغه اګریکلچر ګریجویټ دی او زموږ چې اګریکلچر سیکریټری اسرار خان هغه اګریکلچر ګریجویټ دی په زراعت باندې او په زراعت او سرچکم مسایل دي او کاشکار دا نه ډیر زیات خبر دي نو زموږ دا توقع وا چې دوی به صرف د ماضي غونډې د حکمرانانو صرف وادي او ویناګانې باندې کوي بلکې عملي اقدامات وکړي سروې شوی دا تر اوسه پورې د یو د کوم نقصانات شوي دي پر ایکړ د 1 لک روپیو اعلان کړو او هغه اوس پوری هغه کې یو پیسې چاته نه ملاو شوی او سره په لایستا کې 70,000 زناور د په سیلاب کې وګول دي دغه ډیر نقصان شوی دی خو دا خبره کومه چې حکومت سروې وکړه او ډیر زور شور سره دا خبره وکړه ډیسټریکټ انتظامیه او صوبایي انتظامیه یو خبره دا چې موږ به متاثرین ته چې کوم خلک ته کوم نقصان رسیدلی موږ به سروې کوو او ټیک ټیک ارسي د فګر کې براولو او ورته به داغه د نقصان لمن کور ته رسو خو تر اوسه پورې په دې کې هیڅ عملی اقدامات نه دي غوښتل شوي او زراعت او زمیندار د پریشانو سره د مایوسو سره د ډېر بدحالي سره مخامخ دي چې تاسو جوړوي چې په دې وخت کې زمیندار نه فصل ختم شو مکه بووي وړلې او موږ دا اوس د غنمو کروانده شروع کیږي لکه د دې 15 اکتوبر نه او د 20 اکتوبر نه بعد عملاً خلک په باراني چې کوم زمونږ ځمکې دي هغه کې د 15 اکتوبر نه خلک کروانده شروع کوي او دغه شانتي چې کوم نیزیس مکې دي نو هغه کې د 25 اکتوبر نه خلک کروانده شروع کوي او ته اوسه پورې زدا خبره د افسوس سره کومه چې دا اګریکلچر ایکسټنشن زمونږ کوم مکمله صوبایي حکومت ته اوسه پورې زمونږه چې کوم ماډل فارم دي اګریکلچر فارم سرویس سنټر دي هغه ته لا څه نه دی راغلي چې زمیندارو ته ورکی او دغه شانتي د خاور قیمتونه چې کومه ډي پی بنیادی رضوان صاحب تاسو وایي چې تخم نه دی راغلی لکه د غنمو دپاره دې وخت کې د مونږ زمیندار سره جی د غنمو کروندې لپاره تخم لا نه دی راغلی مطلب مونږ ته زمیندار ته لا تخم نه دی ملاو شوی نه دی ملاو شوی نو دا به دې څه کوي بیا مونږ مخکې دا سرې خبره کوو خو تخم نشته تاسو 15 اکتوبر یاد کړه هغه تیر شو دغه هفته پس 25 اکتوبر هم دی دا خلک به څه کوي څنګه د اګریکلچر ډپارټمنټ سره خبره کړې چې هغه موږ خریداري کړې ده خو موږ اگسته په لا سنټر ته پارلمان سنټر ته نه ورکړې نو تاسو په ځای باندې د اګریکلچر محکمې ته دا درخواست کوم چې ارزي کې ذمہدار په دې تمه دي روزانه د فارم سرویس سنټر یا اګریکلچر دفتر دوري کوي او ورځي چې ارته کوم بکل راځي نو دا زما درخواست دی چې تاسو خبره کوم چې زمونږ د صوبې اصل د غنمو پیداوار کې موږ ډیر روستي زمونږ مجموعي ضرورت
ضرورت چې دی هغه 46 लाख ټن زموږ ضرورت دی او زموږ صوبه کې پیدا کېږي 11 लाख ټن پیدا کېږي دا 35 लाख خو الریډي موږ زموږ کمې دی په صوبه کې نو ځکه بیا موږ تاسو خبره وکړه چې په نورو صوبو کې د وړو یو شان قیمت دی او په خیبر پښتونخوا کې بل شان قیمت دی. رضوان صاحب زموږ دا غنم چې کوم تخم دی دا پکار څومره دی او دا آیا حکومت بیا په سبسیډایز ریټ خلکو له ورکوي؟ دا تخم چې لکه زمونږ چې کوم تخم پکار دی دا عموما لکه صوبایي حکومت ته زمونږ مخکې هم دا مطالبه ده دا درخواست دی چې تخم هر چاته نه رسي او بیا په کوالټي کې چې د زمیندار ته دغه نقصان ورسي چې صحیح ویرایټي را نشي د هغې کوالټي صحیح نه هغې په عام مارکیټ کې والي بلکې دې پورې په عام مارکیټ کې دا صورتحال دی چې تخم یو وي او په بوجۍ کې ورته بل اچولی نو هغه بیا راوم نه خېږي پیداوار هم صحیح نه وي نو زمونږ د حکومت مخکې دا درخواست او مطالبه وه او دا هم ګیله وه اوس هم ستاسو په ذریعه باندې موږ دا خبره کوو که فرض که تاسو په صوبه کې د غنمو پیداوار صحیح غواړئ نو چې د غنمو پیداوار صحیح په وخت باندې تخم ونه کړلی شي په وخت باندې کرونده ونه شي او بیا د صحیح کوالټي او صحیح تخم رانی شي مارکیټ ته زمیندار ته میلاو نه شي نو څنګه به پیداوار صحیح وشي نو زما بهرحال ستاسو په ذریعه باندې زه د ټولو زمیندارو په نمایندګۍ باندې صوبایي حکومت ته دا درخواست کوم چا سره ملاقات کړې سر اسرار صاحب سره یا زمونږ محب الله صاحب سره؟ د محب الله خان ته خو بالکل رابطه نه ده شوې موږ بار بار کړې ده موږ سره هغوی رابطه نه ده شوې او نه وخت د ملاقات شوی دی خو زه دا خبره کوم تاسو یو ښکلې خبره وکړه چې دا تخم دوی ته په سبسیډایز ریټ باندې میلاویږي که نه زه دا درخواست کوم چې دا مې یو مسله ده چې دوی وایي چې موږ په دې باندې دغه ورکو سبسیډي ورکو په تخم باندې خو زمیندار دې وخت کې هغه پوره قیمت لري او دا ورته کال بعد بیا هغه چې کوم رعایت ورته دوی کې سبسیډي ورکوي هغه کال بعد هغه پیسې ورکوي هغه ته دا هم زمیندار ته یو مسله ده جي دې وخت خو زمیندار فقط رعایت داري چې هغه ته په کم قیمت ته چیز ورکوي چې دې په پوره قیمت ورکوي او کال بعد ورته هغه پیسې ورکوي هغه اوسه پورې لکه ځینې خلکو اوس هم چې پروس کالي کوم تخم د فارم سروس سنټر نه خلکو اخیستی هغه پیسې ځینو خلکو اوس هم لا نه دي میلاو نو زما جي دا درخواست دی تاسو په ذریعه باندې تاسو ډېر بنیادي کردار ادا کوئ په دې صوبه کې د زراعت او د زمیندار ډېر لوی اهمیت دی او د دوی په ذریعه باندې په دې ملک او په دې صوبه کې دا خوراک څونه خلک خوراک کوي هم دا زراعتي بانه دی او دا زمینداري بانه دی او دا د ملک او د قوم او د علاقې د ترقۍ لپاره بنیادي کردار ادا کوي دا زراعت او کاشکار او دا پکار هم ده چې صوبایي حکومت چې دی هغه هم لږ راویښ دی. شکریه رضوان الله صاحب تاسو موږ سره وکړه. د وخت کې ارباب جمیل صاحب د پېښور کاشکارانو خبره وکړو هغوی هم موږ سره موجود دي. ارباب صاحب ډېره شکریه. ارباب صاحب رضوان صاحب موږ سره او هغوی دا وینا وه چې مختلف سیمو کې د 15 اکتوبر نه 25 اکتوبر پورې دا غنم کرونده کیږي خو موږ ته تخم نه دی میلاو شوی او چې تخم نه دی میلاو نو بیا به کرونده په وخت نه کیږي او فصل به هم متاثره کیږي او حکومت امداد اعلان کړو چې 1 लाख روپے به موږ په 1 एकड़ متاثره اراضی ورکو هغه هم لا موږ ته نه دی میلاو. پېښور کې صورتحال د تخم څه دی او دغه امداد صورتحال څه دی؟ بالکل جی دا زمیندارو کوم څونه مسایل زمیندارو کا کامن مسائل دي کا په پنجاب کې دي که سندھ کې دي که بلوچستان کې که کیپی کې کا چارسده کې دي که مردان کې که ملکم کې ټول ته یو شان صورتحال دی. مطلب دا رضا الله صاحب ته کومه خبره وکړه د تخم په باره کې نو حقیقت دی چې تخم تر اوسه پورې شارټیج دي نه میلاویږي دا داسې انفارمیشن موږ ته نشته چې یاره تاسو راشئ او پلاکي ځای نه کې تخم بالئ او بس قسمتي دا اوس که تخم رام شي نو په دې باندې زما دا خطره چې په دې باندې به سیاست کېږي او بینر بلګي او سیاست پکېږي او سوشل میډیا به راځي او هغه به کېږي چې یاره ایم این اے صاحب ایم پی اے صاحب یا د پلاکې ته مطلب دی صدر او سیکرټري چې کوم دی هغه لګیا دی خلکو کې کوم دی. ارباب صاحب دیکھ کې د ایم این اے ایم پی ایس کا دا خود محکمہ زراعت کار دی د لایف سٹاک ډپارټمنټ او د ایګریکلچر ډپارټمنټ خوراک سره کار دی ایګریکلچر ایکسټنشن ذمہواری ده نو هغه کې بیا سیاست چاره وسته دا خو یې دا مخکې زدم تاسو شیو یې پتہ نه فارم کې میټینګ وشو چې کوم حساب شهید چې کوم وفات شو نو الته کې هغه ته موږ خبرو کو بیا به چې کوم نه هغه به تلو خلکو چې کوم نه په چټونو باندې بچاته ملاوي دوه چاته بنه ملو دا کیږي
دا مخکې شوي دي او بیا هم کېږي او فارم سنټر ته که راځي نو هغه هم دغسې کېږي په سیاسي تصرفات باندې به جوړې تخمونه میلاویږي. ارباب صاحب تاسو ذکر کو چې لا تخم نه دی میلاو شوی او تخم کې شارټیج راځي نو که دغه تخم په وخت باندې اون کرلی شي کرونده په وخت اون شي نو آیا فصل متاثره کیږي او د دې لپاره ټایم څه دی که پیښور کې دوی غنم کوي تاسو غنم کرئ نو کوم تاریخ ډیډ لاین دی چې هغې پورې خامخا تخم میلاو شي او هغه وکرلی شي؟ نه ټیم یو پکې نه وي که نه لکه یو هغه چې صادق پټي وي او خالي پټي وي نه هغې کې اوس مطلب دی چې د 20 تاریخ ته زیات خلکو کرونده شروع کړې ده. صحیح ټیک دی او یا چې چاته خپل تخم او یا چاته نه کوم ځای نه راپیدا کېږي ځان له په منډو تړو باندې او بیا د هغې نه پس چې کوم ګني چې کوم دی ګاډۍ شي او فصل خالي شي نو هغې کې مطلب دی چې یو میاشت نیمه شته بیا هغه درمیانه غونډه کې بیا هغه وخت کې به زیاتر غنم به کرل کېږي. نو دا اوس مهینه ټایم چې کوم دی چې هغه پیداوار ورکوي نو هغه هم دغه دی تقریبا دا یو 15-20 دن دی کې چې تخمونه میلو شي خلکو ته صحیح تخم میلو شي نو دا به یقینا چې ښه پیداوار ورکړي که چېرته موسمي بارانونه الله په خپل ټایم باندې وکړو او صحیح پیداواري تخم یې ورکړه نو خو فلحال خو لا چې کوم دی نو ته شته نه مارکېټ کې نو اوس دا وخت چې مهینه کې کوم پټي چا سره خالي وي پکار چې تخمونه اویلیبل شي او تخمونو سره سره دي بیا د سرو خبره تاسو په تیر کال ما چې کوم دی په دې پروګرام کې ویلو چې ډي پي چې کوم دی اوس په 14-12,000 باندې ده او دغه شاید چې کوم دی نننی ریټ چې ما معلوم که 7,000 باندې نایټروفاس ده او په 25-2600 باندې چې کوم دی هغه دغه دی د یوریا سره ده چې دا مین سري دي د غنمو د کښت هر فصل لپاره دا خو یا میلاویږي نه ډېر کم دی او که میلاویږي دغه قیمتونه دي نو خلک خو دا وایي چې زمیندارو ډېره ګټه کړو سبزیانې ډېرې ګرانې دي او زمیندارو ته ډېره ګټه دي پورته او دغه شان غمجان چې کوم دی په 15,000 یا په 4,000 روپۍ من شو او زمیندارو ته ډېره ډېره ګټه حالانکې زمیندار ته چې دا لګښتې کښت موجوده واچوي نو هغه ته مطلب یې هغه حساب پروسي بلکې د هغې نه خراب چې دغه کې راځي چې یاره هغه مناسب هغې ته مطلب دی چې ګټه نه میلېږي ځکه چې ګرانه سره ده په 2,200 روپۍ باندې ټریکټر دی فی ګنټه بجلی چې کوم دی ګرانه که څوک ټیوبویل چلوي نو اول دا زمیندار ته تخم نه میلاویږي چې تخم میلاو شي بیا سره نه میلاویږي چې سره میلاو شي بیا ته بجلی ګرانوي اوبه نه ورکړی کېږي او دا هر څه وشي فصل ودرېږي او بیا فصل فایده چې کوم دا هغه میډل مین دریم کس د هغې فایده والي زمیندار ته هېڅ فایده نه کېږي. ډېره شکریه ارباب جمیل صاحب موږ سره وخت کمی دی او څنګه هغوی ذکر وکړو موږ به هم په دغه پلیټفارم مخکې موږ دا کوشش کړی دی چې دغه د زراعتو مسله موږ روچته کړو مخکې که لایفسټاکي که زراعتي دغه زمونږ د خېټې غم دی او دا به مونږ د پوره خیبر پښتونخوا دپاره اوچتو د اواز چې صوبایي حکومت لږ په دې باندې هغوی هم دا غوږ وګروي او څه کار وکړي چې دا کار ډېر ضروري دی بعد کې جړا کولو نه فایده نشته دی اوس دا وخت دی مونږ اوس جاړو چې پنجاب سیاست کوي وفاق سیاست کوي کم از کم صوبه دې نه کوي او د خوراک غم دې وکړي یو ډېر شان دماغ لو تاسو پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو کله هم یو حکومت لخوا بجټ مخې ته راشي نو هغې بجټ کې چې کم زمونږ هغه طبقه ده کومه چې د مقابله کې هغه څه نه وي چې کم نور طبقو سره برابرۍ کې وي او برابرۍ ته راوستو کوشش کیږي نو هغې دپاره لږ اضافي بجټ وي او لږ بجټ مختص کیږي د هغوی دپاره سپیسیفیکلی هغې کې جسمانی معذور هم دي هغې کې اقلیت هم دی او هغې کې زنانه هم دي د یو سرکاري تنظیم غیر سرکاري تنظیم بخښنه غواړم آکسفیم او هغې سره فیمنسټ فرایډے د دواړو تنظیمونو یو ځای یو تحقیق کړی دی او د پاکستان ټول بجټ 4 صوبې او وفاقي حکومت د هغوی بجټ 15 کاله کارکردګي هغوی رئیسته ده کال 2014-15 فائنانشل ایئر 2016-17 نواله تر مالی کال 2020 دغه د 15 کالو بجټ هغوی رئیسته دی او دغه بجټ کې چې کم زنانو د پاره رقم مختص کړی شوی دی یو خو هغه رئیسته دی چې هغه څومره دی او بیا هغه لګېدلې څومره دی مونږه که باقي صوبې نه جاړو نو کم از کم چې په خیبر پښتونخوا خبره وشي هغه داره چې کال 2016-17 کې دغه 9 اربه او 18 کروړه روپۍ ښودې شوې وې او هغې کې لږې زیاتې ولګېدې ښه خبره ده چې 9 اربه او 53 کروړ روپۍ ولګېدې خو بل کال هغې کې یو ډېر غټ ډراپ راغی تقریبا 46% ډراپ راغلی او هغه دا و چې 5 ارب 55 کروړ روپۍ ښودو خبره شوې وه مختص کړې شوې وې خو خرچ شوي دي 2 ارب او 95 کروړ تقریبا نیم په نیمه 45%
پاغي باندې کټ لګېدلې دی. هغې نه بل کال 8 ارب 8 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کړی شوی وي او 7 ارب 90 لاکھ روپے پای کې ولګېدې. دلته هم کټ ولګېده. بیا کال 2019 کې 12 ارب اور 15 کروڑ روپے کې خودې شوی یو غټ رقم خو لګېدلې بیا 9 ارب 49 کروڑ روپے دلته هم کټ ولګېده. او بیا اخرنی کال 9 ارب 73 کروڑ روپے خودې شوي دي. هغې کې 28% کټ ولګېده او هغه دی 6 ارب 96 کروڑ روپے. دغه 15 کالو کې 42 ارب 80 کروڑ روپے دوی ورکولو یا خرچ کولو خبره کړې وه او خرچ کړي دي 33 ارب 95 کروڑ. تقریبا 20% دغه فنډ باندې کټ لګېدلې دی په دغه 15 کالو کې. دغه فیمنسٹ فرایډے چې کوم دغه ریسرچ شوی دی د هغې ممبره طاهره کلیم بیبي موږ سره وخت کې موجوده ده. طاهره بیبي ډېره شکریه. یو خو دا راته ووایه چې د زنانو دپاره دومره غټه اے ډي پي کې صرف 10 اربه 8 اربه 15 اربه روپے دومره لږې پیسې مختص کول او بیا کال په آخره کې په هغې باندې 40% 20% 25% کټ لګول دا زمونږ څه ډایرکشن ښیي؟ ډیره مننه فهیم. بالکل ډیر زیات ضروري تاسو دا سوال راوچت کو چې کله د زنانو دپاره پلانینګ کیږي نو په هغې باندې د پولیټیکل ویل یا چې کوم نورې غیر سرکاري ادارې دي او تنظیمونه دي هغوی په ډیر پریشر وي چې تاسو د بجټ چې دی دا مختص کوي نو څه لږ ډیر بجټ چې هغوی د زنانو دپاره مخصوص ورکړي. د دې نه علاوه باقي هم ډیر بجټ چې دی هغه لکه خاص طور سره د زنانو دپاره بیل نه الوکیټ کړی خو په تعلیم کې هم د بجټ څه سیکشن وي چې هغې کې د زنانه د تعلیم یا د روزګار خبرې هم کیدی شي د صحت هم کیدی شي. خو کله چې بیا دا بجټ یو ځل پبلک شي پیش کړی شي او د هغې نه پس په اسمبلي کې بحث کیږي او بیا واپس شي کیبنټ ته نو دوباره چې کله دا بجټ ری اپروپریټ کیږي یا فائنل بجټ کې راځي نو هغې کې همدغه خبرې کیدي شي چې بس د دې سکیم ضرورت نشته او دا یو بل ډیولپمنټ سکیم ته واړوئ په اے ډي پي یا نور هم چې کوم ګورمنټ سکیمز دي. نو چونکې د زنانو ریپرزنټیشن یا د زنانو په ایشوز باندې پوهه د کیبنټ چې کوم کمپوزیشن دی په هغې کې نه په دغې وجه باندې دا بجټ چې دی دا یا لیپس کېږي یا چې دی په هغې باندې کټو لګي. دا راته ووایه چې دا اکثر لا تاسو د بجټ خبره وکړه دغه بجټ چې کله مختص کیږي نو تاسو د پریشر خبره مو کړه هغه پریشر لاندې دغه سرکار په خپل سپیچ کې فاینانس منسټر چې دی که هغه فیډرلي که د صوبې وي هغه دا وایي چې مونږ 1 ارب روپے قرضې به ورکوو هغې کې به زنانو شیر هم شامل وي مونږ به دومره پیسې انډسټري ته ورکوو هغې کې به د فیمیل شیر هم شامل وي خو هغه ریټن کې نه راولي دا بجټ ریټن کې نه راوستل دا څومره غټ نیګلیجنس دی؟ د دې بیا بالکل غټ نیګلیجنس دی دا بیا سیاسي وعدې په شانتې خبره راشي چې کم دي د الیکشن نه مخکې کړي همدغه شانتې چې د بجټ سپیچ چې کومې وعدې دي نو چې هغه ریفلیکټ کیږي نه زمونږ چې کوم شعور دی هغه دا بجټ ډېر زیات لکه دا خو د پبلک ډاکیومنټ خو د خلکو ته داسې سیکرټ ډاکیومنټ ادارو جوړ کړی چې په دې باندې عام انسان په عام فهم الفاظو کې نه پوهېږي نو د هغې اکاونټیبلټي نشته په داسې پلیټ فارم باندې چې بیا دا وکتي شي چې آیا دا څونه خبره وي چې په پارلیمنټ په فلور باندې شوي بجټ سپیچ کې دا په کاغذونو کې هم ورکړی شوي دي الوکیټ شوي دي بیا هغه په سکیمونو کې ټرانسلیټ شوي دي او بیا خرچ شوي هم دي ډېر وخت کې دی د محکمو ترجیحات هم ډېر زیات میټر کوي هغې کې دا چې اکثر یو محکمه چې دی داسې سکیم ته ترجیح ورکړي چې په هغې کې د سړو یا د عام عوام فایده وي او د زنانو سره چې تړلې نورې مسلې هم ډېرې دي چې هغوی هغه سکیم استعمال کې راوستل ځکه چې انوایرمنټ یې داسې نه دي جوړ کړی چې زنانه راشي او هغه سکیمز اویل کړي نو هغې وجې نه هم هغوی دا پرایورټي نه کړي نو هغه بجټ چې دی اخره چې بیا چې کله د دې اډیټ کیږي نو وایي چې دا یو بجټ چې دی دا مونږ لاست ټایم هم الوکیټ کړی خو دا استعمال شوی نه دی نو دا به مونږ هغه سکیمونه کوم چې پبلک ګډ دپاره زیات په هغې کې خرچه لګي نو دا به هغې ته واړو نو دا ټول دغه واپس لاړه شي دې خبرې سره وتړلی شي چې زمونږ په پارلیمنټ کې کوم ریپرزنټیشن دی هغه نشته چې پس د زنانو دپاره د بجټ په دوران کې په هر سکیم کې دننه خبره وکړي شي او بیا دا انشور هم کړي شي چې آیا دا واقعي په کاغذونو باندې رالو او دا بیا ډپارټمنټ ته الوکیټ شو که نه شو ځکه چې صرف بجټ چې ورکړي بیا د هغې ټرانسفر هم هغه ډپارټمنټ ته د فاینانس ډپارټمنټ نه ډېر ضروري دی چې هغه
محکمې ته لاړ شي. صحیح طاهره بی بی تاسو ذکر وکړه چې زمونږ پارلیمان کې د وخت کې نمائندګي نو 145 کې د وخت کې 27 د کې فیمیل دی زنانه دی 26 اغوی ریزرو راغلی دی او سمر هارون بلور بی بی په جنرال سیټ باندې راغلی دا دغه اویا یا 19 زنانه چې دی تقریبا 20% نه بره جوړیږي اغوی آیا الته کې خپل دا ریپرزنټیشن نشي انشور کولی چې تاسو زنانو د پاره دغه فند اخی دی چې دا خرچم شي لږ هغه هم په دې نظر وساتي؟ بالکل کولی شي. دا زموږ چې پارلیمنت ته تقریبا 22% زنانه زموږ په ریزرو سیټس باندې دي نو که موږ دا وګورو نو په بجټ سپیچ کې د میجورټي ریپرزنټیشن په پارلیمان کې دنه د رولینګ پارټي د زنانو وي نو هغه ته فارم څونه ورکړل کیږي هغه ته خبره څونه هغه صرف د اټینډنس او د هډ کاونټ لپاره په پارلیمان کې زیات پریفر کیږي بل چې کوم د اپوزیشن زنانه دي هغه ته زیات د خبرې مکول کیږي هغه بالکل خبره کوي په دې بجټ باندې زیات سټرګل دی په دې وخت کې چې کله د الوکیشن خبره راشي او اناونسمنت وشي او د بجټ چې کوم پروپوزل دی په هغه کې هغه پیسې الوکیشن ښکار شي خو بیا چې دوباره کله دا کابینټ ته لاړ شي او دا شاته چې کوم د دې بجټ اناونسمنت نه پس کوم پروسیجر دی هغه زیاتره میډیا هم نه کور کوي او هغه کې زیاتره بیا د خلکو انټرست هم نه ځکه چې دا پوسټ انالیسس چا نه دی کړی او دا اوس لکه په وړاندیز چې دوی دا اقسام وکړو لکه تاسو دا وایه چې کم بجټ پیش کیږي اخو ډیر زیات ښکلي وي ډیر بهترین وي آیډیل وي خو چې کله مونږ د کال پس هغه بجټ ته ګورو نو د هغې ټول شکل بدل شوي بالکل او بیا د هغې کال پس چې کوم بجټ دی که نه د هغې خرچ والا چې کوم انالیسس دی هغه هم ډېر کم دی او په هغې باندې بحث هم ډېر کم دی لکه دا اوس اکسفام کومه سټډي وکړه د شاته 15 کالو داسې به څونه سټډي ستاسو مخې ته راغلي په کوم کې دا انالیسس کیږي بالکل چې د باقي سکیمونه خو هر څوک اکاونټیبلټي کوي کوم چې پولیټیکل پرامیس لکه بلین ټری سونامي به ډېر خلک چې دی نو هغه اکاونټیبلټي وکړي خو چې کوم 1 کروڑ یا چې څونه هم بجټ الوکیشن د ویمن لپاره شوی دی او ډېر پرټیکولرلی اناونس کړي چې دا به خصوصي طور د زنانو د سکیمز لپاره کېږي په هغې باندې بیا چا تپوس نه دی کړی نه انالیسس کړی چې واقعي دا چې لاست ایئر شوی و په دې کال کې هغه خرچ وي او یا نور ضرورت شته یا کمول پکار دي نو دا بحث هم بالکل نه کېږي. ډېر شکریہ طاهره کلیم بی بی او فیمنسٹ فرایډ سره تعلق ته دای ممبر د څنګه ذکر وکړ چې ریسرچ څوک نه کوي مونږه او صحیح خبره هم ده چې جرنالستان هم کلو دیږي نو چې روان کال لپاره دغه بجټ مختص کړي شوی دی څوک هم د 13 کال خبره نه کوي هغه اندازه وي چې روان کال دا ارس کوم خو چې کم 13 کال ما هم دغه وعده کړی و چې روان کال دا کار کوم نو د کال کې کار او شو کنه د دې انالیسس اکثر لنه کیږي او دا چې دغه دوا غیر سرکاري ادارې دي اکسفام او فیمنسٹ فرایډ د 15 کالو اسسمنٹ کړي دی خو دې نه پس 21-22 کم چې 13 کال دی او اوس چې کم روان کال دی دا دواړه د پاکستان تحریک انصاف کلونه دي چې د 2 کالو کې پاکستان تحریک انصاف بیا څه کوي اخرنه 15 کاله رپورټ هم جوړول پکار دي او بیا هم دغه فیمیل ایم پی ایس کم چې دغه پارټۍ دپاره هر ځای ته ځي هر یو کور ته ځي هلته ور وخي ووټ ته غواړي هغه ځای کې خو دغه فیمیل ایم پی ایس ته ډېر قابل قبول دي خو چې کله فیمیل ایم پی ای دا خبره وکړي چې دا فنډ تاسو مختص کړل ته ولګوئ نو بیا هلته کې ولې فیمیل چې دا هغه ایم پی ای چې دا خاموشه پاتې شي او هغه بیا د پارټۍ دپاره خاموشي اختیاره کړي یو وړه شان د ماخلو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو اوس به مونږ خبره کوو زمونږ یو انتهایی اهمه ضلع ایبټ آباد حوالې سره د ایبټ آباد تحصیل حویلیاں هلته کې د اتوار د ورځې نه حالات ډېر زیات ښه نه دي نن درېیمه ورځ ده چې هلته کشیدګي ده هلته کې حالات چې دي هغه انتهایی ټینس دي او هغه ځای کې چې کومې معاهدې شوي دي د هغې خلاف ورزي روانه ده پولیس هم ایکشن کې راغلی ده پولیس باندې هم ډنډې وړلې شوي دي هلته هم تشدد شوی دی خو بهرحال رپورټ څه دی او صورتحال سره دې وخت کې مونږ سره د مشرق ٹیلی ویژن نمائندہ د ایبٹ آباد نا آصف اقبال صاحب موجود ہے. آصف صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آصف صاحب بتائیے گا کہ ایک تو یہ 16 اکتوبر کو ہوا کیا ہم لوگ تو ضمنی انتخاب میں مصروف عمل تھے وہاں پہ ہوا کیا اور جو بتایا جا رہا ہے کوئی معاہدہ ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کیا صورتحال تھی 16 اکتوبر کو اور اب کیا ہو رہا ہے؟
جی بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے کہ حویلیہ میں دینی مذہبی جماعتیں, سیاسی جماعتیں اور خاص طور پر جو حویلیہ امیر معاویہ چوک مین بازار کے دکاندار ہیں, تاجر برادری ہے, ان کا مشترکہ معاہدہ 1992 میں ہوا, پھر 1997 میں اس کی دوبارہ توثیق ہوئی, 2013 میں اس کی توثیق ہوئی. اس معاہدے کے تحت یہ ہے کہ امیر معاویہ چوک اور مین بازار میں کوئی سیاسی جماعت, دینی مذہبی جماعت سمیت کوئی سیاسی جلسہ کوئی بھی وہاں پہ منعقد نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ تقریباً 1.5 سال پہلے ایک دینی مذہبی جماعت نے وہاں لاہور سے آئے, ان کا جلوس یہاں سے گزرا اور یہاں سے گزر کر امیر معاویہ چوک سے گزر کر ریلوے اسٹیشن میں گیا, جس کے برعکس ایک اور دوسری مذہبی جماعت نے 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا, جس پر انہوں نے اعلان کیا, جس پر جماعت کی ضلع انتظامیہ, حویلیہ کی ضلع انتظامیہ, تاجر برادری اور DRC اور دیگر لوگوں نے اس جماعت کو باز کیا کہ آپ یہ 12 ربیع الاول کا جلوس یہاں پہ نہ نکالے. اس کے بعد ہری پور میں بھی اسی مذہبی جماعت کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم ہری پور سے بھی جلوس جو ہے اس 12 ربیع الاول کے دن لے کے جائیں گے. 12 ربیع الاول کو یہاں سے جلوس روانہ ہوا. تقریباً عبد آباد اور ہری پور کی حدود چمبا پل کے مقام پر پولیس کی بائک افریدی نے جلوس کو روکا, گیس وغیرہ کے جو ہے استعمال ہوئے اور تشدد وغیرہ ہوا, لاٹھی چارج ہوا, جس کے برعکس جس کے جواب میں مذہبی جماعت کے رہنما رضوی صاحب نے اعلان کیا کہ میں 17 تاریخ کو بروز اتوار کو باقاعدہ ایک عملی طور پر جلوس کے ساتھ آؤں گا اور جو ہے کہ حویلیہ میں جلوس کر کے جلسہ کر کے دکھاؤں گا. ہری پور سے جلوس تو آرام سے گزر گیا, انتظامیہ نے نہیں روکا, انتظامیہ نے جو ہے باقاعدہ ان کو راستہ دیا. لیکن جب حویلیہ جو ہری پور عبد آباد کی حدود ہے چمبا پل, وہاں پہ یہ جلوس رات تقریباً 10 بجے 10:30 بجے پہنچا, وہاں پہ جو ہے ان کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. وہاں پہ بھی پولیس کی جانب سے اس معاہدے کی پاسداری کے لیے جو ہے پولیس نے ان کو روکا, ان کے آپس میں جو جھڑپیں ہوئیں, اس کے بعد آگے جا کر بھی جو ہے وہاں پہ دونوں فریقین کے درمیان پولیس کی طرف سے بھی لاٹھی چارج ہوا. اور جو مذہبی جماعت کے کارکنان تھے ان کے پاس غلیلیں تھی, ان کے پاس کینچے تھے, ان کے پاس بڑے بڑے ڈڈے تھے. دونوں اطراف سے ٹھیک ٹھاک ایک دوسرے پر جو ہے حملے ہوئے, جس کے نتیجے میں تقریباً 30 سے 35 پولیس اہلکار افسران سمیت جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے. ان کینچے لگنے کی وجہ سے, گولیلوں کی مدد سے پتھر لگنے کی وجہ سے, اور دوسری طرف جو ہے پولیس کے تشدد سے جو ہے منصیرہ کا ایک جوان جو ہے وہ, اس کے بعد ایک کاموں کی رہنے والا, اور ایک جو ہے تیسرا جو لاش جو ہے پنجاب میں روانہ ہوئی. 3 افراد جو ہے وہ جہاں باقی. ابھی صورتحال کیا ہے وہاں پہ یاسر صاحب؟ ابھی کیا کچھ گزارا ہوا ہے؟ کچھ ماحول میں بہتری آئی ہے یا نہیں؟ وہاں پہ کشیدگی برقرار ہے؟ ابھی جو کل اور آج کا دن گزرا ہے وہاں پہ جو ہے تمام تر رکاوٹیں جو ہیں پولیس کی جانب سے ہٹا دی گئی ہیں. جو کنٹینر رکھے ہوئے تھے, جو ریت وغیرہ جگہ جگہ پڑی ہوئی تھی, اس کو ہٹا دی ہے. لیکن پولیس سے جو ہے تقریباً 35 سے 40 افراد کو گرفتار کیا ہے, اور ان دیگر لوگوں کے خلاف جو ہے مذہبی رہنماؤں کے خلاف 324, 436, 153, 353, 365, 188, 189, 148, 149, 341 اور 427 کی دفعات لگا کر جو ہے 7ADA کے تحت مقدمات درج کیے ہیں, اور 30 سے 35 افراد جو ہیں وہ مذہبی جماعت کے گرفتار کیے ہیں. بہت بہت شکریہ آصف اقبال صاحب. اور عمدہ خبر ادا چکر یوزے کی یو کس غلطیوں کی بیا پزت کے بل داغینا غټه غلطیوں کی بل داغینا زیادہ غټه غلطیوں کی دغه چې کوم اغازه کې خپل یو رټ قائم مول دي چې جی یو جماعت ته خونه تیر شو زبا مودل تنه تیرېګم زم جلسه کومه کوم معاهده شوی دا یو بازار کې چې مونږ به دا سنکو او معاهده مسنه نه ده 1992 تقریبا دیش کا چایزه خلک هم دغه وی چې تاسو موږ خو کاروبار ته پرېږدی دغه سیاسي رنګ د لمور کوي نو پکار چې د کاروبار ته پرېږدي شي چا هم دا چې کوم معاهده خلاف ورزي کړي چې څوک هم کوي اخ نه کوي او احتجاج دار چا حق دی خو هغه احتجاج کم چې د بل چا پر روزګار باندې لته وخی دا بیا حق نه دی دا بیا زیاتې دی.